الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على خير الورى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو عزتمندو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرینو، اسلامی پنځم میاشت جمادی اولا د هغې نن یو کندیشم ورځ ده، 29 جمادی اولا د جمعې مبارکه بختور ورځ سید الایام الہ العالمین د زمونږ استاسو له د حق وینا توفیق او بیا د هغې نه وروستو په هغې باندې مونږ استاسو ټولو له د عمل توفیق راکړه. محترم حاضرینو، چونکې وخت ډیر مختصر وي، دی وجه نه لنډې مختصرې مدللې بحواله یو څو خبرې ستاسو په وړاندې کومه. امید دی د رب متعال نه چې انشاءالله تعالی په دې باندې به مونږ او تاسو له ډېره فایده میلاو شي. کوشش وکړئ چې په غور باندې، په جوش او په جذبه باندې، په توجه باندې دا خبرې واورئ. نن به زمونږ او ستاسو ابتدا نه وخله تر اخر پورې انتها پورې موضوع وي په دین اسلام کې یو جنگ شوی دی، یو معرکه شوی ده، هغې ته ویل کېږي موته. دا لفظ زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې مشهور دی په موتا باندې، غزوه موتا.
خو دا لفظ موتا نه دی، دا لفظ موتا دی. او دا په شام کې او په اردن کې د مدینه منورې نه د 1,000 نه زیات کیلومیټر لري، په شام او په اردن کې الته د یو ځای نوم دی. او الته به روم چې دی، روم بادشاه به الته، رومیان، عیسیان، اهل کتاب به الته اوسېده. او صحابه کرامو په دغه غزوه کې تاسو د هغوی غیرت وګورئ، د هغوی بهادري، د هغوی الہ العالمین او رسول الله مبارک سره وفا. حیران بشئ تاسو چې دومره حد پورې څوک غیرت والا کېدی شي، دومره څوک با وفا کېدی شي، دومره څوک د خپلو جانونو د نظرانې د قربانولو لپاره دومره څوک مخلص کېدی شي، لکه څنګه چې په دغه غزوه کې صحابه کرامو. او دا په دې موضوع باندې غزوه موتا یا جنگ موتا د دې په دغه موضوع او ټاپک باندې خبره دی وجه نه کومه چې دا غزوه چې کوم وا، دا چې کومه روانه میاشته جمادی اولا چې نن د هغې یو کندېشمه ورځ ده، دا غزوه په همدغه میاشت کې شوې وه، دا کومه چې تقریبا ختمېدو والا ده، په همدغې جمادی اولا کې شوې وه. 8 کال د هجرتو، یعنی حضور مبارک علیه السلام په مدینه منوره کې 8 کالو. د فتح مکینا 4 میاشتې وړاندې غزوه یا جنگ یا معرکه موتا هغه وشوه 4 میاشتې وړاندې، ځکه دا په جمادی اولا کې او بیا فتح مکه په رمضان کې، نو په منځ کې 4 میاشتې فرق تقریبا، یعنی په 8 هجری کې یو غزوه موته شوې ده او یو غزوه فتح مکه شوې ده. 2 جنگونه او جهادونه په یو کال کې شوي دي. او دومره خطرناک او دومره عجیبه جنگ چې انسان حیران شي. مونږ او تاسو د اسلام بیانوم چې یا دغه میاشتې سره تعلق دی، په 8 کال د هجرت باندې په جمادی اولا دغه میاشت کې دا غزوه شوې وه. او بل دی پارا چې کم از کم د خپل اسلام تاریخ نه لږ خبر شي، لږه پته ورته ولګي چې په اسلام کې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو د مؤمنانو په تاریخ کې زمونږ او ستاسو په مشرانو کې څومره غیرتمن خلک تیر دي. لږ تر خبر شي چې دا څومره وفادار خلک تیر دي او دا څومره په الله او په رسول باندې مین او قربان خلک تیر دي، چې لږ دغه خپل هیسټري نه او لږ تاریخ نه هم خبر شي. دا یاد لرئ غزوه موتا دا داسې غزوه وه چې په دې کې صحابه کرامو مبارکانو تعداد وو 3,000. او دا غزوه او دا معرکه او دا جنگ او جهاد دا شوایو د قیصر روم د شام او د اردن د اغي سلطنت سره او د اغي اهل کتاب عیسایانو سره، رومیانو سره دا غزوه شوې وه. او تاسو ته پته ده چې په دې کې مد مقابل کافران سو 2 لکه. تاسو او مونږ څومره باندې جوړو، که تاسو 2 لک کسان تقسیم کړئ په 3,000 باندې، 6 کسان د یو کس په سر باندې راځي. خو نه با نشته، نه په کور کې څه کار شته،
نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې چا څه عذر پیش کړ چې جی ارز ما دا عذر دی، کور کې مم ډیر بیماران دي. قسم دی صحابه کرام به غزوې ته داسې خوشحالېده لکه ما او تا چې څنګه واده ته خوشحاله وو. ځکه دا زما اوس تا لږ ډېر خوښ دی، سړی چې 2 مکړي وی او 3 مکړي وی او 4 مکړي وی، داسې به دوی جهاد ته خوشحالېده. اچا عذر معذرت نه پیش کړی چې یا رسول الله مبارکه 3000 کسان ته لګي او مد مقابل 2 لک فوج دی، 1 لک کسان دا د قیصر روم د شام د اردن عیسیان 1 لک کسان دا د هغوی او 1 لک کسان د عربو چې کوم قبایل دي، قبایل دا قبیلی دی مختلفی 1 لک کسان اغوی نه ولراله. 2 لک کسانو په خلاف باندې 3000 کسان زی او قسم دی چې په خندا باندې زی. 6 کسان دی یو سړی په سر باندې په دغه غزوه کې راځي. دا د غزوه بدر د تعداد نه زیات تعداد دی، د احد نه، د خندق نه، د بنو قریظه نه، د خیبر نه، د غزوه حنین نه، د تبوک نه، د فتح مکې نه، د ټولو نه کم تعداد د صحابه او د ټولو نه زیات تعداد د کافرانو دی. دا غزوه دا په 8 کال د هجرت باندې دا د اسمان سترګو په ځمکه باندې لیدلې ده او اسمان او فرشتو داغه نظاره او دیدار کړی دی او د صحابه غیرت یا قتل دی، د صحابه جذبه یا قتل را، د صحابه مینه یا قتل را، د صحابه الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره نن اسمان وفا ولیدا او زیام چې زمکه لوي یا شاباشي ورکړی چې افرین شپتا باندې چې پتا کې داسې بهادران امتیان د پیغمبر علی السلام زندگی او ژوند کا. دا غزوه موتا دا ولی وشوا، وجه څه وه؟ وجه دا وه چې حضور مبارک یو صحابي روان که قاصد او سفیر په تور باندې او خط یو لور که او په هغه خط کې اسلام په طرف باندې دعوت او هغه صحابي نوم دی حارث ابن عمیر الازدی رضی الله عنه. دغه صحابي او سفیر او قاصد حارث ابن عمیر الازدی حضور مبارک له خط ورک داویس او قیصر روم عیسیانو لدا ورکړه او په دې کې زما د طرف نه دوی ته د اسلام دعوت ته چې اسلام د قبول کا، اسلام په طرف باندې دراشي، دوی له الله تعالی نورم عزت ورکا. د مبارک حارث ابن عمیر الازدی چې دا کله روان شو نو پلار کې چې دی شرحبیل غسانی دا د قیصر روم چې دی د هغه گورنرو، قیصر روم پلار کې دغه گورنر خبیث حارث ابن عمیر الازدی گیر کا ویني و په پړو کې اوتاړه او پختنې تر وکړه چې تڅو کې زه د حضور علیه السلام قاصد او سفیر او صحابي ما حارث ابن عمیر په پړو کې ونی و رایخ کا ډیر ځای پورې او دا غینه پس یې مبارک بیا شهید کا. او دا یاد لره په هغه زمانه کې ډیر قاصدان، سفرا، سفیران، کافران حضور مبارک لراغلی دي او داسې قاصدان پیغمبر علیه السلام لراغلی دي چې حضور مبارک ته یا په مخ باندې ویلي چې ته د الله اخرنی پیغمبر نه یې. داسې کسانم خو حضور مبارک ورته بیا ویلي دي چې که چرته د سفیر او د قاصد مرګ او قتل جایز وی ما بنن تاسو قتل کړي وی، خو چون کې تاسو قاصدین یې، سفیران یې او د سفیر او د قاصد قتل دا حرام دی په اسلام کې.
حضور مبارک ندی قتل کړي. او چې چا به سفیر او قاصد قتل که دا به داسې و لګا هغې خلقو سره اعلان جنگ، دا به داسې و. هغه قاصد چې چرته دوکه کړي کافر کړي را، دا یاد ساتئ. چرته دوکه، چرته غلط کار، دهشتګردي چې کړي دا نبی علیہ السلام زمانه نه دا کافر کړي. اسلام مونږ د امن دین دی، دا یاد ساتئ. مونږ امن داعیان یو. هغه زمانه کې هم دهشتګرد دا کافرانو، او په دغه زمانه کې هم لوی دهشتګرد دغه کافران خبیثان دي، دا یاد ساتئ. دې کې شک نشته. مؤمنان مسلمانان خو ټول د امن داعیان دي. چې کله حارث ابن عمیر یې شهید که د قیصر روم گورنر او خبر یې راغی، حضور مبارک صحابو ته وفرمایل تیار شئ، موږ به د هغې په خلاف باندې جهاد کړو او د حارث ابن عمیر بدله به تر اخلو. نبی علیہ السلام فرمایل څو کسان تیار شو؟ 3000 کسان صحابه کرامو او 2,00,000 کسان کافرانو. خو ایچا ما تاسو ته وی چې 100,000 معذرت د منافقینو په شان تا نه دی پیش کړی، نه څوک وروستو پاتې شوی دی. اوس ګورئ ها، کله چې حضور مبارک صحابه کرام رواني، 3 کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سپای سالار او کمانډر او قائد، 3 کسانو نامې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اخو دی. اول بم دا مشری چې دا شهید شي، بیا بم دا مشری چې دا شهید شي، بیا بم دا مشری چې دا درېمم شهید شي. نو بیا تاسو په خپل مشوره باندې التا مسلمانان وګورئ، په خپل مشوره باندې ځان د پاره یو مشر وټاکئ. او بخاری شریف حدیث دی، هغه الفاظ در توایما، حدیث هم در توایما. امام بخاری په بخاری کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. خو یو خبر ارته کومه، دا د حضور مبارک د 3 صحابو اولنا د شهادت پیشګویی چې یا صحابه کرام روان شویم ندی، رسیدلیم ندی، غزوه خو اسم ناشوی، یا په مدینه منوره کې دي، خو حضور مبارک ته رب متعال اول دا علم ورکړایو چې اول بدا شهیدگی، بیا بدا شهیدگی او بیا بدا شهید. دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک علم. نو حضور مبارک څه فرمای؟ څوک یې سپای سالار ک نبی علیہ السلام، بیا د غدریو صحابو یو فضیلتم بیا ارته بیانوما. اول نمبر جنډا په مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زید ابن حارثه لا ورکړه. اول جنډا دا څوک؟ زید ابن حارثه. بیا لږ دغه تعارف ور سره زکوم چې دا څوک. اول جنډا یې دلا ورکړه. حضور مبارک الفاظ دو، ان قتل زید، ای صحابو چې کله زما دا بچای زید شهید شي کنه، نو فجعفر ابن تیار، دا غینه پس د ستاسو کمانډر بیا څوک دی؟ جعفر تیار، علی رضی الله تعالی عنہ رور، بیا ستاسو کمانډر دا دی. بیا ورته فرمایي چې فان قتل جعفر، کله چې جعفر مبارک شهید شي، نو بیا د ستاسو کمانډر عبد الله ابن رواحه، د پیغمبر علیہ السلام د دربار شریف ناتخوان، دا شاعر او ناتخوانو د پیغمبر علیہ السلام عبد الله ابن رواحه. بیا به د ستاسو کمانډر څوک؟ عبد الله ابن رواحه بی. اور ته فرمایي چې کله زما بچی روحانی عبد الله ابن رواحه شهید شي، درېمم شهید شي، یا تلی ندی. حضور مبارک ته پته ده چې زید ابن حارثه بم شهادت باندې رسی، جعفر تیار بم په شهادت رسی، عبد الله ابن رواحه بم په شهادت رسی. او بیا ورته فرمایي چې کله دیم شهید شو، تاسو الته په خپل خوخه باندې یو کس ځان د پاره بیا وټاکئ چې څوک تاسو وټاکه، هغه به د ستاسو د دغه لشکر سپای سالاري او هغه به د ستاسو مشري. بس دا خبر ورته نبی علیہ السلام مبارک وکړه او روان یې کړه. کله چې دوی روان شو، زید ابن حارثه پلاس کې جنډه وا، دا امیرو. کله چې الته ورسېده، 2 نمبر امیر دی جعفر تیار، 3 نمبر امیر دی عبد الله ابن رواحه،
بیا به الته ګورو چې الته صحابه کرام څوک ځان د پاره ټاکي. خو چې کله ورسېده موتا ته چې دا د ځای نوم دی په شام کې په اردن کې، دا اوس چې کوم ملک شام او اردن دی تقریبا 1000 کیلومیټر نه زیات د مدینه منورې نه لرې دی. کله چې الته ورسېده میدان ته نو یو طرف ته 3000 صحابه کرام ولاړ دي او بل طرف ته په مقابله کې 2 لک کافران ولاړ دي، 2 لک کسان او 3000. نو چې کله دوی 2 لک کسان ولیده دا خو ډیر زیات دي، 6 کسان د یو سړي په سر باندې دا نه کږي، دا ډیره سخته. 2 کسان سره نن سبا څوک مقابله نشي کړای. بعض صحابه کرامو پکې وفرمایل چې داسې کار به وکړو حضور مبارک ته به چې دی خط ولیکو خط او ورته به وایو چې دلته په مقابله کې 2 لک کسان دي، مدینه منوره کې لږ کسان شته دی، هغه مونږ ته راولګئ. نور دې کې څه خبره نشته، حضور علیه السلام مبارک با نور کسان راولګي. بعضې کسانو پکې دا خبره وکړه، څنګه چې دا خبره بعضې صحابه وکړه او دا خبره په خپل ځای باندې بالکل صحیح وه. عبدالله ابن رواحه ورته ودرېده په هغې میدان کې. عبدالله ابن رواحه څه ورته فرمایي، اے صحابو نن هغه شهادت مونږ ته میلاویږي چې کوم شهادت مونږ تمنا کړې وه. اے صحابو که دا بدن نن ستاسو دغه میدان نه روغ ویوړ شهادت ورته میلاو نشو، سبا بیا مري، سبا مري. نو اے صحابو چې عام په کور کې مړ شي بهتره خبره دا ده چې نن په دغه میدان کې د الله او د رسول دپاره مړ شي. ورته فرمایي تقریر بې نظیري ورته وکړو، ورته فرمایي مونږ بالکل خط پیغمبر علیه السلام مبارک ته نه لیږو چې مونږ له کسان راکړی او کسان مد مقابل 2 لک کسان دي، مونږ خط نه لیږو، مونږ به جنګیږو، بس دا مونږ کافي وو، مونږ په تعداد باندې نه جنګیږو، مونږ د الله جل جلاله په فضل او په کرم باندې د هغه په مدد باندې جنګو. چې کله دا تقریر وکړه په مقام موتا کې ټولو صحابه کرامو الله اکبر ورسره ووي، ورته یې چې تاسو تیار یې، مونږ در سره تیار یو. اول نمبر څوک جنګېده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې ناسته. امام بخاری وګورئ تاسو دعاګانې کا رب کریم ته، صحابه ور سره ناستی دعاګانې کا نبی علیہ السلام، خدای پاک دته خیر کړي، یا الله دته خیر کړي، خدای پاک مخ کې رستو خي طرف ګس طرف میمنه میسره مخ کې خدایا ټولو ته خیر کړي. خو حضور مبارک ته پته و چې الله ول علم ورکړو چې دا بمري، دا به شهیدان کږي. حضور علیہ السلام مبارک دعاګانې شروع دي مدینه منوره کې 1000 کیلومیټر نه زیات په شام اردن کې په مقام موتا کې. اول چې جنگږي په دغه لشکر کې څوک جنگږي؟ د دغه لشکر امیر جنگږي زید ابن حارثه. د مبارک میدان ته راووته او د مبارک شروع شو په جهاد باندې. 2 لک کسان چې د مبارک څومره پورې توره چلولی شوه استعمالولی شوه، د مبارک لګیا دی د مبارک، او کسان په هغوی باندې چونکې زیاتو ډېر کسان په حمله اور شو او زید ابن حارثه مبارک یا په اندام باندې ووال، داغه بدن داغه اندامونه او د مبارک په ځمکه باندې راوغورځېده. چې څنګه د مبارک په ځمکه باندې راوغورځېده او د اسلام هغه سپینه جنډه ور سره و حضور علیه السلام ورکړې وه، منډه باندې جعفر طیار راغی، هغه اسلام جنډه تر غورځېدلې نه ده، جعفر طیار راغی او هغه جنډه یې چې په خپلو لاسونو کې اوچته کړه. هغه مبارک خو شهید شو. حضور علیه السلام فرمایلی بیا سپه سالار جعفر طیار دی. خو چې کله هغه شهید شو وی چې په مدینه منوره کې حضور مبارک او صحابه ناستو، حضور مبارک صحابه ته فرمایل قتل زید ابن حارثه، زما بچای زید ابن حارثه وفات شو. التا جبریل علیہ السلام ورته فرمایل شهید شو، وفات شو. حضور علیہ السلام مبارک صحابه ته فرمایل زید ابن حارثه وفات شو، هغه شهید شو. جعفر طیار رضی الله عنه وعلیه السلام هغه مبارک چې شروع شو. تاسو ته پته ده سیرت ابن هشام، البدایه والنهایه، تاریخ طبری، المواهب اللدنیه، دا ټول کتابونه تاسو وګورئ. جعفر طیار
په توره باندې دومره خطرناک جهاد په دغه ورځ باندې کړی دی. صحابه کرام فرمایي چې دی لګیاو جنګېده، اول خای لاس تر ولګېده، خای لاس تر کټ شو، د مبارک نه جنډه یې په ګټس لاس کې ونیوه او په جهاد میدان کې دی. بیا دی جنګېده، ګټس لاس ترې نه کټ شو. جعفر تیار نه رضی الله عنه وی چې بیا د اسلام جنډه په دغو کټ شوو لاسونو باندې په دې خپل څټ او په سینه او په مرۍ کې داسې ونیوه. خو چې څنګه دی غورځېده، عبدالله ابن رواحه راغی مبارک او هغه جنډه جعفر تیار نه وخیسته، دواړه لاسونه یې کټ شو، په ځمکه باندې وغورځېده. ابن هشام لیکي چې کله صحابه کرامو دی مبارک روستو اوچت که، روستو بهان وی زخمونه یې په بدن باندې وو، 92. خو صحابه کرام دا د علی شیر خدا رور دی، دا د حضور علیه صلوات و سلام مبارک په اهل بیت کې دی، دا ډیر د نډر پیغمبر مبارک وینه ده، د ډیر د نډر صحابي علی شیر خدا د هغه وینه ده. دی مبارک چې کله صحابه وکاته بهان وی زخمونه د مبارک په بدن باندې، دواړه لاسونه یې کټ دي. قسم خوري صحابه چې د جعفر تیار په بدن باندې 92 په بازو کې 100 پورې زخمونه راغلي. خو صحابه گواهی کا چې یو زخم هم د مبارک په ملا باندې نو، ټول زخمونه یې په سینه باندې شای نه راړولې چې زخم یې خوړلی، گزار یې خوړلی، هغه یې په سینه باندې خوړلی. بیا په مدینه منوره کې وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل جعفر تیارم شهید شو. صحابه ته فرمایي زر څه د پاسه کیلومیټر په مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا خبر ورک جعفر تیار شهید شو. بیا دا غینه پس جنډه وخشته ناتخوان رسول د حضور علیہ السلام د دربار شریف ناتخوان عبدالله ابن رواحه. تاسو ته پته ده دا کوم صحابیو؟ د بوي هر صحابي بیا ډیر زیات کمالات کی، وخت کم دی. دا دریو واړو بیا نظر ته بیا یو خبره کومه، دا مختصر غوندې واقعات ته بیانوم د جهاد. دا هغه صحابیو عبدالله ابن رواحه، زه اوس کومه خبره په ذهن کې مې ډېرې خبرې درته کوم، وخت ګورم. هغه صحابیو چې د بوي والله قسم به خوړ لبول حمار محمد اطيب منك، د ابو جهل توي، ابو جهل ته مخامخ قسم په الله باندې چې زما په نیز باندې ستانه د حضور علیه السلام د خر مبارک میتیازي بهتري دي. حضور علیه السلام سورلی وکنه خر پاغه باندې بس سورلی کړه، هغه ته صحابو نوم ایخو یعفور، دا یې سورلی نومو، خلکو ورته حمار نه وي یعفور به ورته وي. او د بتاړاو د بکولا واواو مرو سورای عبدالله ابن رواحه دا دغه ډیوټي و. او څه به وی ابو جهل ته چې د حضور علیه السلام دا سورلی نه د امتیاز استانه بهتري دي. داسې صحابه ډایرک به مخامخ به ورته وي، یعنی دومره زړور او باتور خلکو دی. او د مبارک هغه عربی اشعار یم دي چې کله د جنډه وخیشته عربی اشعار یوي چې خپل نفس ته یې هغه معنا یادا ده، وی چې ای نفسه طالب مرگ راځي، مرگ با راځي، خو خانه ده چې نن د موتا په میدان کې د اسلام او د رسول الله لپاره مرشه. نفس ته به وی چې ورشه ګوره، نه به شاته راتاویږي خپل ځان ته یي، نه به کمزوري کړي، نه به بزدلی کړي، نه به میدان پرېږدي. دغه اشعار یې ځان سره وي، دغه اشعار او ته فرمایي په دلیرۍ سره، په شجاعت سره، په نډرتوب سره، په بې باکتوب سره به ګوره جنګېږي نن. او د مبارک دغه اشعار ځان سره وي. او موتا په مقام باندې په شام او په اردن کې میدان لراغی، او چې کله میدان لراغی د مبارک او جنګېده. دریم صحابي عبدالله ابن رواحه مبارکم شهید شو، او غرزیده. اسلام جنډه چا وخشتا؟ عام یو صحابي او پاغوي کې ثابت ابن ارقم، एकदम نږدې به ولاړو. ثابت ابن ارقم راغیو، هغه جنډه د عبدالله ابن رواحه نه په غزوه موتا کې په لاس کې واخیسته، اوچته یې کړه او صحابو ته اواز وکړه، ای صحابو هغه درې سپای سالاران چې حضور مبارک ټاکلی وو، زید ابن حارثه، جعفر تیار، عبدالله ابن رواحه، ای صحابو هغه شهیدان شو. جنډه ما سره ثابت ابن ارقم فرمایي په لاس کې زر ځان د پاره
سپای سالار او قائد وټاکئ. څوک هم خوښ دی؟ ټولو خلکو ورته آواز وکړه امته د زمون قائد دی. ثابت ابن ارقم ته فرمایي چې نه، ما نه بهتر صحابه کرام شته، جنډه به زما په لاس کې تر هغې پورې، خو زه قائد نه یم، نن زه کشر یم، زه سپای سالار د هغې اهل. دا به ډېره لویه خبره وه. مشران موجود دي. په دې ټیم کې هم صحابه او ادب او احترام کړی دی. په دې ټیم کې خلکو آواز وکړه خالد ابن ولید رضی الله عنه. سبحان الله. ټولو آواز وکړه خالد ابن ولید چرته دی؟ بس خالد ابن ولید فرمایي چې خلکو زه وټاکلم. څلورم نمبر سپای سالار په غزوه موتا کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ. دی بیا داسې صحابي و پس د علي شیر خدا نه چې د مبارک به قسم خور چې مړه په حالت د کفر کې چا شکست نه راکړی، په حالت د اسلام کې به د چا پلار شکست را لراکړ. د به دا دعوه کړه چې زه چې کله کافر وم ما له چا شکست په کفر کې نه راکړی، نو په اسلام کې براله څوک شکست راکا. 1100 زخمونه یې په بدن باندې وو، 1100 زخمونه. خدای مبارک شهادت نه په خپل بستر باندې وفات شو. په اخر کې په خپل بستر باندې وفات شوی دی. دومره جهادونه یې کړي د مبارک، او تاسو ته پته ده دومره جهاد یې وکړ خالد ابن ولید. د مبارک فرمایي چې د موتا په ورځ باندې 9 تورې زما په لاس کې ماتې شوي دي. 9 تورې. لکه مونږ او تاسو چې دومره فایرنګ وکړو چې لس ټوپک زما او ستا په لاس کې خرابېږي که نه په ډزو باندې، نو دا په کروڑاو ارباو ډزې راځي. بیا یو ټوپک هم څوک نشي خرابولی. یو توره باندې وجنګېده ماته یې کړه، اواز یې وکړه بله راکړئ، بلې ورکه وجنګېده ماته یې کړه، 6 اوه اته 9 تورې د مبارک په لاس کې ماتې شوې. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ رستو شوی نه دی. بې وفایي یې نه کړې، بې خوندي یې نه کړې، بې غیرتي یې نه کړې، خیانت یې نه کړی. الله او رسول مبارک سره وفا کړې خالد ابن ولید. دا جنگ 9 ورځې روان دی. 9 ورځې 3000 صحابه د 2 لکو کسانو په خلاف باندې جنګي. 9 ورځې. امام بخاری مسلم چې څومره احادیث دي د غزوه موتا په هغې کې شهادتونه دا 3 راځي. تاسو سوچ کړئ چې په غزوه موتا کې شهادت دا 3 شوي دي بس. خو تاریخ بعضې کتابو لیکلي چې نه شهادتونه شوي دي 12 په غزوه موتا کې. خو صحیح سند باندې او معتبر کتابونو کې شهادتونه دا 3 راغلي دي. زید ابن حارثه، جعفر طیار، عبدالله ابن رواحه. دغه 3 کمانډران شهیدان شوي دي. او بیا چې کله خالد ابن ولید شو نو شپه شوه. چې کله شپه شوه نو بیا به شپې سره لږ دوی ساړه شو، یو به یو طرف ته ناستو بل به بل طرف ته ناستو. د یو بهترین ترتیب وکړه. د ځان سره ووي چې 9 ورځې وشوې او ظاهره خبره ده چې اسباب هم غواړي، افراد هم غواړي. 3000 کسان د 2 لکو کسانو په خلاف باندې جنګول دا سوچ او ذهن هم نه مني. نو د یو کمال وکړه. کمال یې داسې وکړه چې 9 جنډې یې خلکو له په لاس کې ورکړي. او 9 جنډې چې سبهی چې کله مونږ میدان له راځو چې کافران وایي چې مدینې منورې نه 9 خلک رااله، یو چال چلن یې ورسره وکړه او صفونه یې چینج کړه. ګوره دا په حالت د کفر کې چې د ټول خاندان فوجي دی، ټول خاندان خالد ابن ولید دا ټول سپای سالار مخکې نه را روان دي، پلرونه یا نیکونه یا دا ټول فوجیانو. دوی له بچل ورته نو څه وکړه؟ خي طرف ته خلک یې ګس طرف ته واړوله، ګس طرف ته خلک یې خي طرف ته واړوله، مخکې خلک یې روستو راوسته او روستو خلک یې مخکې راوسته او جنډې هم چینج کړې. چې کله سبهی خو میدان ته راووته او کافرانو ولیده چې دا خلک خو نور دي، خي طرف تم نور دي، ګس طرف تم نور دي، مخکې او جنډې هم بدلې دي. دوی زړه کې وي چې ولا مدینې منورې نه نور خلک را روان دي. په 9 ورځې کې 2 لکه کسانو باندې 3,000 لم شکست ورنکو، نو دا خو نور خلک راغلي څنګه بوله شکست ورکو. بس چې دا ترتیب یې ولیده بس دوی شاته شو په منډه شو. بیا مخکې جرأت یې نه کړی او دوی ته به دا پته وه چې صحابه کرامو له د جهاد او د جنګ ډېر چل ورځي، ښه چل ورځي. په دې باندې دوی شکمن شو چې دا خلک هغه بیګاني یې راته کینولي د مکه او دا څوک 9 کسان راغلي دي ځان په خرابو داسې ښکاري. خو دا یاد لرئ ښه یو خبره درته کومه چې کله خالد ابن ولید جنډه په لاس کې وخیشته که نه، مدینه منوره کې نبی علیه صلات وسلام صحابو ته یو خبره وکړه او خبرې څه ورته وکړه؟ ورته فرمایي صحابو اوس جنډه
تاسو ته پته ده د چا په لاس کې راله؟ ورته فرمایي نه. ورته فرمایي اوس جنډه د الله د تورو کې د یو تورې په لاس کې راله. ورته فرمایي ځکه څه ورته فرمایي لقب یې څه دی؟ خالد ابن ولید، سیف الله، د الله توره. نو څوک چې د الله توره او حضور علیه السلام یې تصدیق وکړه چې اوس جنډه د الله د تورو نه یو توره د هغې په لاس کې راله، نو تاسو راته ووایئ الله توره څوک ماتولی شي؟ الله توره څوک نشي ماتولی. ځکه خو خالد ابن ولید ته شهادت هم نه یې میلاو، اخر کې ورته هاتفي आवाज شوی دی. د یو ګیله غوندې وکړه چې خدایه دومره جهادونه او زما په قسمت کې شهادت مرتبه نه وه. هاتفي आवाज ورته وشو، په ورځ د قیامت به د شهداو په سب کې رافسې. ورته فرمایي شهید مه ولې نه کړې؟ ځکه ته سیف الله الله توره او الله توره څوک ماتولی نشي. ورته فرمایي که ته شهید شوې نو مطلب د رب توره د چا ماته کړه، رب توره څوک نشي ماتولی. نور مقام په ورځ د قیامت به په شهداو کې راپسې. ورته فرمایي چې کله وفات کېده صحابه فرمایي په بدن باندې 1100 زخمونه وو. 1100. تاسو سوچ وکړئ چې کوم کوم ځای د مبارک روغ پاتې و. او د مبارک به یو خبره کوله چې علي رضی الله تعالی عنہ ته خدای پاک څه ویلي؟ شعر دی ګنه هغه. د مبارک به فرمایل چې الله په ذات باندې قسم کما ته خدای پاک خپل پیشوم وویله که نه پیشو چې خالد ابن ولید د زما پیشو ده، کافرانو نه به ښځې وینځې کړم. د مبارک فرمایي د دوی ښځې به زه راولم، کافران د مبارک به وي. دا څه معمولي خبره ده چې الله تعالی درته سیف الله ووایي؟ الله توره څومره لویه خبره. بس هغه 2 لکه کسان او هغوی نه څومره کسان مردار شو. تاریخ کتابو لیکلي دومره کسان یې تر مردار کړه چې په تعداد کې چا نه دي بیان کړي. لکه په تعداد کې یو شی نه راځي او چا نه دي. دوی نه زیات په صحیح روایت باندې 3 کسان. تاریخ یو کتاب لیکلي 12 کسان او 2 لکو کسانو نه دومره کسان. تاسو اندازه ولګوئ چې خالد ابن ولید نه تورې ماتې کړي، څومره کسان به یې مردار کړي په هغوی کې. تعداد کې نه راځي. او څه وشو؟ شکست سره مخامخ شو او بیرته واپس شو، بیرته لاړ. او خالد ابن ولید د دغه حکمتانه انداز صحابه کرام مبارکان محفوظ کړه، بچ یې کړه. خو ټول په عربو کې د دې خبرې چرچا شوه چې 2 لکو کسانو 3000 کسانو له شکست نه ورکړی. دا څوک دا 3000 کسان چې 2 لکو کسانو له شکست ورنکه؟ خلکو په عربو کې وی دا لیونی د پیغمبر علیه السلام، محبوبان د پیغمبر علیه السلام، دا هغه محبین د پیغمبر علیه السلام دي چې 2 لکه کسانو له شکست نه ورکړی. چې 6 کسان د یو سړي په سر باندې راځي. دغه 3 واړه صاحبان په همدغه میاشت کې جمادی اوله په 8م کال د هجرت باندې غزوه موته په خیر باندې ختم شو او صحابه بیرته واپس رااله. اوس په دې کې یو شهید شوی دی زید ابن حارثه. زید ابن حارثه چې و د خدیجه الکبرى نبی علیہ السلام کور والا ده. دا د هغې غلامو او بیا یې نبی علیہ السلام مبارک لورک چې څنګه حضور مبارک لورک حضور علیہ السلام آزاد که او چې آزاد یې که څه ورته ووي ته به ما نه ځې نه ته زما زوی نبی علیہ السلام ورته. دا د حضور علیہ السلام دې ته ویل کېږي متبنا چې زوی د څوک نه او چا نه زوی. دا نن سبا موږ بعضې کس ماشومانو نه زوی جوړ کړو، د هغې تربیت یې وکړو، دې ته په اسلام کې متبنا ویل کېږي. زید ابن حارثه د حضور مبارک متبنا و. هغه مو بولا بیٹا چې څه ته ویل کېږي. او څه به وي خلکو ته دی به چې ګرځېده که نه دومره په حضور مبارک باندې ګرانو چې خلکو ته به وي چې هذا احب الناس الیه. ای خلکو خفه کږئ مخه، خو دغه صحابي ما ته په ټولو صحابو کې ډېر ګران دی. نبی علیہ السلام به دا ما باندې ډېر ګران دی. صحابو به دته څه وي؟ د ده یو لقب و محبوب د رسول الله. رسول الله زما او ستا محبوب دی. او د حضور مبارک محبوب څوک و؟ زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ. ډېر په ګرانو پیغمبر علیہ السلام باندې په هغه یو موقع باندې ورته یي که نه حضور علیہ السلام مبارک ته فرمایي زه ستا څه یم؟ او صحابو له به دغو خبرو خوند ورکاوه. حضور علیہ السلام ورته فرمایي انت اخونا و مولانا، ته زما رورې، ته زما مولای مولا. حضور مبارک چاته وایي چې ته زما مولای، ته زما آقای، ته زما سردارې، ته زما مولای، ته زما رورې، ته زما بچای. او زید ابن حارثه زوی اسامه، زید د وجه نه هغه اسامه هم ډېر په نبی علیہ السلام باندې ګرانو. او زید اسامه ته به څه وي؟ ځکه را باندې ګرانې چې پلار د را باندې ګران دی، پلار هغه د وجه نه تم را باندې ګرانې.
دغه متبنا بچی د حضور مبارک چرته قربان شو په غزوه موتا کې. او جعفر طیار څوک دا غزان لري بس 15 منټه ما سره پاتې اخیرنی بیا ز خپل خبره ختموم. جعفر طیار څوک؟ جعفر طیار نه چې کله دواړه لاسونه کټ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل او شهید شو رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة وله جناحان. حضور مبارک فرمای چې زه وسم جعفر طیار انما په جنت کې چې خدای د دو لاسو په ځای باندې دوه وزرې ولا ورکړي او فرشتو سره په هوا کې ګرځي. طیار هغه چاته ویل کېږي چې په وزرو باندې ګرځي. رسول الله مبارک فرمای دوه لاسونه کټ شو الله د دو لاسو په بدلو کې په جنت کې دوه وزرې د مبارک لور کړي دي. رأيتو زی وسم وینم فی الجنه په جنت کې یطیر مع الملائکه چې فرشتو سره په هغه دو وزرو باندې ګرځي په جنت کې. فرمایي او څنګه صحابي دی حضور مبارک ته فرمایي زما تا سره څه نسبت دی زه څوک یم؟ دا خو حضور علیه السلام تر زوی مو. حضور علیه السلام ورته فرمایي اشبهت خلقی و خلقی. جعفر طیاره ستا شکل هم زما شکل غوندې دی او ستا اخلاق هم د زما اخلاقو غوندې دي. ورته فرمایي دینه غټ نسبت بل شته؟ ستا شکل او صورت داسې دی لکه د رسول الله مبارک شکل او صورت، ستا اخلاق داسې دي لکه د رسول الله مبارک اخلاق داسې اخلاق دي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي. او عبد الله ابن رواحه دا د نبی علیہ السلام مبارک د دربار خادمو ناتخوانو. کله به چې ناتخوانی وکړه نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه اللهم ایده بروح القدس. خدای پاک چې عبد الله ابن رواحه چرته ګرځي کنه ته د جبرئیل علیہ السلام په ذریعه باندې مدد وکړي. جبرئیل علیہ السلام د په خدمت کې هر ټیم راولې، د په مدد کې هر ټیم راولې او دعا به ورته کوله رحم الله عبد الله ابن رواحه. خدای پاک ته په عبد الله ابن رواحه باندې رحم وکړي، خدای ته په مهرباني وکړي، ته په کرم وکړي. او د حضور علیہ السلام په ناتخوانانو کې د مبارک نوم دی چې کوم د حضور علیہ السلام د دربار رسالت ناتخوانی به یې کوله. حضور علیہ السلام باندې ډېر ګرانو. دا درې واړه صحابه په غزوه موتا کې شهیدان شو. اتم هجری 4 کال فتح مکې نه مخکې اتم کال د هجرت. اوس په دې کې اخیرنۍ خبره دا ده چې په دې کې زموږ لپاره څه پیغام شته که نشته؟ اے مسلمانانو، اے مؤمنانو، عاشقانو د حضور علیہ السلام د امت داویدارو، په دغه غزوه کې زموږ لپاره څه پیغام دی؟ زموږ لپاره دا پیغام دی چې پکار ده چې موږ هم الله او رسول الله سره وفادار شو. څنګه چې صحابه سره وفادارو چې کلم د دین او اسلام د لپاره څه خبره راشي پکار ده چې مونږ دوکه ونه کړو، پکار ده چې مونږ بانې ونه نسو. اوس ته چې دا خبره واورې د دینه پس بم ته بانه نسي چې 3,000 کسان د 2 لک کسانو په خلاف هم جنګېدلي دي. داسې محبین د رسول الله په ځمکه باندې یو اسمان سترګو لیدلي دي، ته به څه شي بانه کړې؟ نو چې اسلام پیغام پکې دا دی چې اسلام مونږ ستاسو نه قرباني غواړي، دین زمونږ ستاسو نه قرباني غواړي. پکار ده چې مونږ عمر ته مونږ ګورو چې ځوانان یو، پیسو ته مونږ ګورو، بچو ته مونږ ګورو، ځوانۍ ته مونږ ګورو. قسم دی دا خلک ما او تانه په هر لحاظ باندې خو په هر لحاظ باندې رانه بهترو. پکار ده چې دین اسلام باندې مونږ ځانم قربان کړو، بچیم قربان کړو، مالم قربان کړو. او همیشه د پاره دي ته ونه ګورو چې هغه ډیر دي او مونږ لګیو. مونږ دي ته وګورو چې مونږ سره د رب مدد او معاونت ته او وی سره د رب مدد او معاونت نشته. دا یاد ساتئ همیشه د پاره. بسې غالب به خپکیږي ما کدا نن مغلوب او ذلیل یې کنه خدای پاک او رسول الله سره وفاداری پریخره. الله د مونږ وفاداران کا الله او رسول الله سره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو کرته رسول الله مبارک باندې درود پاک وایي. اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك.